الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د قربانی په څاروي کې بهتره دا ده چې خط تازه او چاغ وي او داسې عیب پکې نه وي چې څاروی ورسره بې ډوله ښکاري. په څاروي کې هغه مشهور عیبونه چې قربانی ورسره نه کیږي نو د هغې تفصیل دا دی. اول ړوندوالی دی چې څاروی ړوند دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغو څاروو کې چې قربانی ورباندې نه کیږي نو یوې پکې العوراء البین عورها ذکر کړی دی. فقهاو د دې تفصیل په العمیاء والعوراء سره کړی دی، یعنی چې د څاروي یوه سترګه ړندی یا یې دواړه سترګې ړندې وي یا پوره ړوند نه وي لیکن د یوې سترګې د درېمې برخې نه زیات نظر ختم شوی وي یا یې د دواړو سترګو د درېمې برخې نه زیات نظر ختم شوی وي نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه. او که درېمه برخه یا د درېمې برخې نه کم نظر ختم شوی وي نو دا بیا معمولی عیب دی او په دې بیا قرباني جایزه ده. دوهم عیب ګډوالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې العرجاء البین ضلعها یا عرجها، یعنی هغه ګډ څاروی چې ګډوالی ښکاره وي، یعنی په داسې ګډ څاروي هم قرباني نه کیږي چې مذبح یعنی د قربانۍ ځای ته پخپله نشي تللی نو په دې قرباني بیا نه ده جایزه. او که د قربانۍ ځای ته د حلالولو ځای ته پخپله تلی شو معمولي ګډو نو بیا ورباندې قرباني جایزه ده. دریم عیب خوروالی لاغروالی یعنی ډنګروالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې العجفاء التي لا تنقي، یعنی په داسې خوار او لاغر څاروي هم قرباني نه کیږي چې د هډوکو مغزی نه وي، یعنی ډیر خوار لاغر او ډنګري. څلورم عیب الجرباء، یعنی چې د خارخ مرض په وجه څاروی کمزوری شوی، چې د خارخ د مرض په وجه څاروی کمزوری شوی نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه. د دې عیب ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دی چې والمریضة البین مرضها، یعنی په هغه مریض څاروي قرباني نه کیږي چې مرض یې ښکاری. نو څاروی چې د خارخ په وجه کمزوری شوی نو خارخ او بیماری ښکاره ده، یعنی په غوښه کې ده او غوښه مقصود ده، له دې وجې نه قرباني ورباندې نه کیږي. او چې د خارخ په وجه کمزوری شوی نه معمولی خارخي نو بیا ورباندې قرباني جایزه ده، ځکه چې بیا یې مرض ښکاره نه دی بلکې په څرمنه کې دی، څرمنه خو غیر مقصوده ده. پنځم عیب چې د کوم څاروي ټول غوږونه ټول غوږ کټ شوی دواړه یا یو یا د درېمې برخې نه زیات غوږ کټ شوی نو په دې قرباني نه ده جایزه. د حضرت قتاده رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن غضباء القرن والاذن. حضرت قتاده فرمایلی دي چې غضباء هغه څاروي ته وایي چې نیم یا زیات غوږی کټ شوی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه څاروي د قربانۍ کولو نه منع کړې ده چې نیم غوږی کټ شوی یا د نیم نه زیات غوږ کټ شوی. نو که د درېمې برخې نه درېمه برخه غوږی کټو یا د درېمې نه لږ کټو نو بیا ورباندې قرباني جایزه ده. خو که د درېمې برخې نه زیات کټو یا ټول کټو نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه. شپږم سکا، یعنی په داسې څاروي قرباني نه ده جایزه چې پیدایشي غوږونه نه وي. دا په دلالت النص ثابته ده، ځکه چې د کوم څاروي غوږ کټ شوی په هغه قرباني نه ده جایزه، نو چې د کوم بالکل غوږ نه وي نو په هغه په طریقه اولا نه ده جایزه. البته که غوږونه واړه وي نو بیا ورباندې قرباني جایزه ده. اوم بطرا، دام د نسائی په روایت کې راغلی دی، یعنی په داسې څاروي قرباني نه ده جایزه چې ټوله لکۍ کټ شوي وي یا د درېمې برخې نه زیاته لکۍ کټ شوي وي نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه. او که لکۍ لږه کټ شوي وي درېمه برخه کټي یا د دې نه کمه کټي نو بیا ورباندې قرباني جایزه ده. اتم عیب حتما، یعنی په داسې څاروي قرباني نه ده جایزه چې غاښونه نه وي، او که غاښونه وه خو یو څو غاښې مات شوي نو که دومره غاښونه پاتې وه چې خوراک یې ورباندې کولی شو، ګیا واښه یې ورباندې خوړی شو، دومره غاښونه پاتې وه نو بیا ورباندې قرباني جایزه ده. او که غاښونه دومره نو پاتې چې ګیا واښه ورباندې وخوري نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه. مثلا یو دوه غاښې پاتې
پاتې شو جمع یعنی هغه څاروی چې ښکرې نه یا ښکر وي خو مات شوی نو په داسې څاروي بیا قرباني جایزه ده مګر که ښکرې د بیخ نه مات شوی وي او د ماتېدلو اثر یې تر دننه پورې رسېدلی نو بیا ورباندې قرباني نه ده جایزه همدارنګه په خسی څاروي باندې هم قرباني جایزه ده پیغمبر علیه السلام به دوه ګډان حلالول یو د ځان دپاره او بل د امت دپاره او دواړه به خسیان وو